بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ امید در وکوم چې تاسو ټول به ټیک ټاکه الله پاکم خوشاله آباد ساته الله پاک دې زموږ او تاسو ټولو د زړونو مرادونه پوره کړي الله پاک دې موږ او تاسو ټول د ټولو مسایلو نه په امان کې ساتي الله پاک دې موږ او تاسو ټول باندې بار بار د مدینه منوره او د مکه مکرمه دیدار دوکي نن چې کومه زموږ وظیفه ده د آیت الکرسی وظیفه ده او په دې ښودل شوې طریقه باندې چې کوم سړی آیت الکرسی وایي او ځان له وظیفه کې الله پاک به د انسان هر یو حاجت پوره کړي فرمایي حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دي چې کوم سړی د هر یو مانځه نه بعد آیت الکرسی وایي د دې انسان او د جنت منځ کې صرف مرګ د حایل دی نو څومره زبردست آیات دی چې کله موږ یو پیر ووایو او دغه رنګې بیا موږ وفات شو الله پاک موږ له بیا جنت راکوي ډېر زیات زبردست او ډېر زیات اغله آیات دی فرمایي چې کوم سړی د شپې ویده کېږي په دغه ټایم کې آیت الکرسي دی ووایي د ساره پورې فرشتې د حفاظت کوي غیر چاپیره چې څومره کورونه دي الله پاک د هغوی هم حفاظت کوي او دغه رنګې فرمایي که چېرته انسان کمزوره وي د انسان محتاجه وي الله پاک به په یو څو ورځو کې غني کړي نو د آیت الکرسي ډېر زیات فضایل راغلي دي دغه رنګې د چا د زړه که څه مراد وي د چا که څه حاجت وي د چا که د رزق څه مسله وي الله پاک بوله د ټولې مسلې دا ختمې کړي دغه رنګي فرمایي چې کو بچا باندې قرض وي د چا نه قرض راغسته وي او دا قرض به ادا کیږي نه د هغې لپاره هم د آیت الکرسي دا وظیفه ډېره زیاته پاورفل ده که څوک داسې وي چې د هغوی دشمنان وي د هغوی دشمني وي د کور نه بار نشي راوتلی نو هغوی له پکار چې د آیت الکرسي دا وظیفه وکړي انشاءالله العزیز دشمن به الله پاک په دوست باندې دا بدل کی دغه رنګ د شیطان نه پکې محترم و مکمل حفاظت دی ابو هريره رضی الله تعالی عنہ ته شیطان ویلو چې ته آیت الکرسی وایا ستا د غنمو لبه نه غل راتلی شي نه بوله چور راتلی شي نه وله زه راتلی شم بیا دومره پاورفل وظیفه ده په یو کور کې په یو مکان کې یا په یو ځای کې داسې ځای وي چې په دغه ځای کې جنات وي دغه ځای کې پیریان وي نو که دغه ځای هلکه د آیت الکرسي وظیفه کې انشاءالله العزیز کوم چې شریر شیطانان دي یا کوم چې شریر جنات دي د هغوی نه به الله پاک دوی په امن کړي دغه رنګې یو سړی وظیفه کې د پرسکونه زندګۍ لپاره او ښکلې بهترین او اعلی زندګۍ لپاره انشاءالله العزیز الله پاک ول پرسکونه زندګي ورکړي دغه رنګې د خلکو په قول کې د خلکو په فعل کې د انسان ذکر به وي دومره به الله پاک د انسان عزتمن کې دومره به الله پاک د انسان مکرم کې نو فرمایي چې آیت الکرسي دا وظیفه یو ځل خامخا وکړئ ځکه چې ډېر زیات پاورفل او ډېر زیات زبردست عمل دی نو چې چا هم دا عمل کړی دی نو الله پاک هغوی ته لازماً کامیابي دا ورکړې ده دغه رنګ فرمای چې په آیت الکرسی کې 170 حروف دي او فرمای چې کوم سړی 170 پیری دا آیت وای د انسان پر زړه کې چې څومره مرادونه دي څومره حاجتونه دي دا ټول به الله پاک پوره کړي دغه رنګ 170 پیری چا ویلي الله پاک بوله د رزق مسله بالکل ختم کړي الله پاک به د انسان ټول مسائل دا ختم کړي دغه رنګ د انسان په زړه کې حسد وي یا د بل چا سره حسد وي د حسد د الله پاک په محبت کې د بدل کی دغه رنګ یو انسان د نظر شوی وي د هغې لپاره 170 پیری آیت الکرسی ویلی شي نظر به محترمو دا دفع شي او دغه رنګ یو سړي ته ډېر زیات لوی مشکل دی غټ تکلیف ته ورته د آیت الکرسی 170 پیری وي انشاءالله العزیز الله پاک به ټول مسائل لا ختم کړي وظیفه داسې ده
چې کله موږ دا وظیفه شروع کوو نو مخکې وروسته به د 3 پیرې درود شریف ووایو، بیا به د هغې نه بعد 170 پیرې آیت الکرسی ووایو، بیا به د هغې نه بعد 121 پیرې یا حفیظ ووایو. انشاءالله العزیز الله پاک و زمونږ او ستاسو ټولې مسلې دا ختم کړي. مخکې وروسته محترمو د دې نه درود شریف نو انشاءالله العزیز الله پاک به زمونږ د رزق مسله ختمه کړي. الله پاک به موږ او تاسو له حفاظت بندوبست هم وکړي او دغه رنګې خاص کر الله پاک به موږ او تاسو ټولو ته جنت راکړي. الله پاک هم خوشحاله ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.